یو بوډا بابا په لاره روانو، دوه ماشومان یو بل سره په جګړه ولکانو، هوښیار هغه یو هلک دی بل ته وایي هغه انسان د الله خوښ دی چې هغه همیشه د الله یو شان عبادت کوي او ګناه نه کوي. دا بل هلک ورته وایي نه، وی چې دا ګناه تیو شي او الله ته وجاړي او توبه وباسي که نه، وی دی ډېر خوښ دی. اوس ګوره څونه ښکلې خبره باندې یو بل سره لګیا دي. یو سپینګیري بوډا بابا په لاره تېرېده، وی باباجي لږ ودرېږه زموږ د دواړو یو مسله ده حل یې کراله. څه مسله ده؟ وی دا لک وایي دا یو چې الله هغه انسان خوښوي چې د همیشه د خدای عبادت کوي، پوټي ګناه هم ترې نه کېږي. زه ورته وایم چې نه، دا دنیا د خامخا ګناه کېږي. هغه انسان د الله خوښ ده چې ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبې وباسي. باباجي راله فیصله وکړه. باباجي ورته وی چې بچې زه خو عالم نه یم، زه خو جاهل سړی یم، زه خو لګیا یم او څادرونه جوړوم او په کډۍ باندې جامې جوړوم او څادر جوړوم. زما خو کډۍ ده په کور کې ملا نه یم. خو یاره یو خبره مې ذهن ته راله چې زه کله په کډۍ کار کوم که نه او یو تار راته وشلېږي نو هغې له غوټه ورکم، نو بیا هغې تار ته ډېر خیال کوم چې دوباره کټ نشي. ځکه دې وخت کې خو غوټه مې ورکړه، خو که دا غوټه مینځ کې ګیره شو وشلېده نو بیا قصه خرابېږي، څادر کې بیا جنجال جوړېږي، څادر بیا هغه ځای روس شي، هغه ځای د څادر هغه ټک ښکاري بیا. نو زه په دې غوټه ډېر نظر ساتم چې دا غوټه ونشلېږي او دا غوټه ما لاندې ګیره کړي چې دا بار نشي او دا غوټه داسې وي چې دا څوک ونه ویني او ښکته. نو زه خو دې غوټې ته زما د نورو تارونو ته مې نظر نه او دې غوټې ته مې اخره پورې نظر وي چې دا څادر بیا صفا کوم ګورم چې غوټه بار راونه دي څوک بو چې دی کې خو غوټه د پتار کې چې دننه پکې پټه پاتې او چې بیا وله مانج ورکوم دې څادر له مانج ورکوي او صفی یې کوم غوټې ته نظر کوم چې دا تار رانه ونشلېږي. نو بچې دا خپله خبره مې خوښه ده چې دا کم بنده ګناه وکړي که نه او الله سره جوړ کټ شي او دې بیا الله سره جوړ پیدا کړي نو دې بنده ته به الله ډېر نظر کوي د هغه بل په نسبت. عجیبه مثال یې ورکړه. اخو روغ تار دی، روغ تار دی، په هغې څادر ډولې دی، په هغې څادر خشته دی چې دا یو شان عبادت کوي، خدا خشته دی، په ده خو د الله بادشاهي خشته ده، په ده خو انسانیت خشته دی، خو د الله خاص نظر په دقه ځای دی چې دا کم ځای شلېدلی او دا تار وشلېد، د دې بنده د الله سره تعلق کټ شو، بیا پیوست شو چې الله به نظر کوي چې دا بیا رانه کټ نشي. ده خو ما ته ډېره جړه وکړه، ما نه خو تعلق کټ شوی ګناه یې کړې وه خو ډېره جړه یې وکړه، نو اورېږه غوټه وله ورکومه خو چې بیا رانه کټ نشي، شیطان یې بیا رانه وانړی، دا بدنمایي او دا بد داغ پکې بیا را نشي. دمارو چې انسان نه به ګناه خامخا کېږي. دنیا داسې ده چې د ګناه نه څوک بچ کېدی نشي، چا نه وړه غټه خو به نه کوو، توبه به وباسو. د الله او د بنده حق ته به خو بډې نه وو، خو چې دا واړه واړه خوا دې خوا ګناهونه وشي نو موږ به څه کوو؟ رسول الله مبارک فرمایي، یو حدیث دی په ترمذي کې هم دی، په بخاري کې هم دی، په صحاحو کې دی. رسول الله مبارک فرمایي وی د منافق او د سوچا نښه څه ده؟ ګناه دواړه کوي، ګناه دواړه کوي. نښه څه ده؟ منافق چې ګناه وکړي داسې وي لکه په پوزه چې مچ کې ناس وقال به هکذا، مچ یې وشړو پروا یې مونه کړه چې څه دي اوسه نه دي، ګناه کوي پروا پې نه. او سوچه سړی چې ګناه وکړي نو دی داسې ځان ګڼي لکه چې د غر ویښ کې پروت دی او دا غر را باندې را پرېونځي. ګناه خو دواړه کوي، د هغه پروا نه، بس ګناه ولاړه تېره شوه. دا بل وایي خدای غر پرېونځي، ګناه مې وکړه، رب خفه نه شي او مې نه نیسي. رب یې ګا ډوډۍ را کړې ده، شپې را کړې ده، خوب یې راوستی دی، په ګولو ناستې بیسا. رب عزت را کړی دی، بچي را کړي دي، رب خوشحاله زندگی را کړې ده. ګناه مې وکړه، لږ مې خفه کاسې نه شړق رانه کي، څه پیړه رانه کي. دا د سوچاو ده، دا نه چې ګناه به نه کوي، بلکې دونه پورې رب العالمین فرمایي په ترمذي کې حدیث دی چې یو سړی ګناه وکړي. ورونو دا ګورې هغه ګناه نه چې د الله حق او د بنده حق یې ولي، دا عام ګناهونه، دا ګډوډ ښځې ته یې وکتل، فیسبوک کې نظر خراب وچلو، داسې قسمه ګناهونه. دی وایي چې چاته سپک وکتل،
چا سره حسد وکړه، چا سره بغض وکړه، داسې قسمه چې حق ته پکې تاوان نی پردی د الله دی ګناو کې نو دی الله ما ګناو کړه ما وبخه، دی بیا ګناو کې الله ما بیا ګناو کړه ما وبخه، دی بیا ګناو کې الله ما ګناو کړه سو یا رب یا رب اذنبت ذنبا آخر، الله بله ګناه مې وکړه فاغفره لي ما وبخه، بیا ګناو کې بیا وی ربي ای ربا ما خو بله ګناه وکړه اذنبت ذنبا آخر بله مې وکړه فاغفره لي راته وبخه. الله څه وایي اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، زما بنده ته دا علم شته چې یو رب دی ګنام بخي، زما بنده ته دا علم شته چې د هغه دپاره یو رب دی هغه رب ګنام بخي، دا علم شته زما بنده ته، زه بنده مې بخلې څه دې خوښۍ کوه. څومره مهربانه، څومره مهربانه ذات، دونه بل ذات کیدی شي څومره چې رب العالمین مهربانه دی. او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دی په دې خیر القرون کې، ښه لوی عالم، خیر لږ د میانس کې دی خو خیر القرون نه لاندې، خیر القرون نه لاندې خو لوی عالم. وی په لاره روان وم، په لاره وی یو ماشوم مور په دیکو د کوره راوسته، ډېره د عبرت خبره، ډېره په دیکو یې د کوره راوسته ماشوم، مور لتې ورکوي، سپېړې ورکوي، کنزل ورته کوي، بدې ردې ورته وایي هی بې خونده ای نافرمانه زما خبره نه منې، اوس زما د کوره وځه چې زما کور ته را نه شي، ته زما زوی نه وځه. دیکې ورکوي هغه ماشوم بیا ورځي مور بیا دیکه ورکوي، ماشوم بیا ورځي مور بیا دیکه ورکوي، ماشوم بیا مور پورې نښلي مور سپېړه ورکوي. ډېره خفه کړې ده مور چې زما په دې دروازه دې ونه وینم روکېږه چې کوم ځای شپه کې کوم ځای ډوډۍ خورې کوم ځای ګرځې، ځه زما زوی نه وځه. او د مور ورته دروازه بنده کړه او کونډې ولګوله، نه به راځي بلکل نه. او داسې دیکې ویرټه دا ماشوم ته حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي ما نظر کو چې دا یو مسله ده چې دا څنګه چل دی. دا ماشوم روان شو جاړي جاړي اوښکې قلارې کړې د خپلې دروازې تم شاته ګوري روانم شو، د خپلې دروازې تم شاته ګوري روان شو چې یو ځای ته ورسېد هلته ودرېد. زه تماشه کوم خو چې دا ماشوم را باندې پوی نشي، ودرېد او لږ ساعت یې تېر که واپس راغی. چې واپس راغی چې دروازې له دیکه ورکړه دروازه بنده وه، دا ماشوم د دې دروازې مخې کېناست او چې کېناست لږ ساعت وشو دا ماشوم سم لاسته او په هغه درشلې سر ولګو اوده شو او جاړي. زه اوس تماشه ده نخره ده ډرامه ده ورته نیغ نیغ ګورم چې دا څه مسله جوړه شوه. لږ ساعت پسې مور دروازه کوله وکړه څه کار لا یادي ماشوم پسې بار راوته چې ویې کتل نو ماشوم په دروازې په درشل سر پروت دی اوده دی او په سترګې اوښکې دي. مور یې دونه خفه کړې ده یا به مور هم سر تیزه وه، مور لته ورکړه ته بیا رالې پیسو اوزه درته وایم همیشه ته د ما برخلافي کې، همیشه د ما خبره نه منې، ما ته سپک ګورې ستا مور یې اوزه چې نن فیصله مې کړې ده. دا ماشوم را پاڅېده د مور ته وایي چې مورې بېشک ته ما خفه کړې، ګناه غلطي زما ده او چې تا ورټلم او ودې م کنځلم او سپېړې دې م راکړې په دیکو دې م راویستم او زه به درتلم تا را شړلم. نو زه روان شوم مې ځه راځه دا مور نه صحیح چېرته پردې خدمت به وکړم ډوډۍ به را څوک راکوي، پردې حجرې ته به لاړ شم د چا سپلی به پاکې کړم ډوډۍ به راکړي، چېرته به مزدوري وکړم څوک ډوډۍ به راکړي، چاله به ګډې چیلی ورسره هم ډوډۍ به راکړي، که اسم نه که نه نو سوال به وکړم بلا پیسې به وګټم ډوډۍ به میلاویږي. چې مور نه پرېږدي دیکې راکړي دا چل به وکړم. خو چې دغه ګوټه پورې مورې لاړمه نو هلته مې سوچ وکړه چې ډوډۍ خو به زه پیدا کړم، مزدوري به زه وکړم، سوال به وکړم، سپلی به پالش کړم، پردي څیزونه به صفا کړم، اجره کې به چاته اٹھ بیټ وکړم ډوډۍ به پیدا شي. خو د مور مینه به نی، د مور محبت به نی او ابا بل کراله سپېړه راکړي نه به بل شان سپېړی، دا مور چې سپېړې راکړي دا به بل شان سپېړی.
هغه که لږ هم خفه شو دیکه به راکړي زما هغه ټول هر څه به اوبو ته لو شي د مور هغه به داسې ني به د ماشوم په ژړا د مور ته ور ټوپ کړئ وایي مورې زه معافي غواړم هر څه به مې لو شي ډوډۍ خو ستا هغه مینه به ني چې دا خبره یې وکړه نو مور راټیټه شوه بچې اوچت که او د سینې پورې جوخت ونیوه بچې زه ستا نه ډوډۍ نه غواړم ستا د پلار ډېره ډوډۍ ده بچې زه ستا نه جامې نه غواړم ستا پلار ماله ډېرې جامې ګټلې دي ستا نه خدمت نه غواړم زه په خپل خدمت کولی شم ستا دیاړی ته زه محتاج نه یم ما سره خپلې پیسې شته خو چې تا دا ووې چې مور مې ځان ته رانږدې کړي دقه مینه ده نه بچې غواړم دا محبت ته نه غواړم هغه بچې اوچت که او د سینې پورې جوخ که او مور هم ورته وجړل او په ژړا کې خپل بچې خپل کور ته دننه کړه الله موږ نه رونو ډوډۍ نه غواړي ډوډۍ خو الله سره ډېره ده ماله راکوي الله زموږ نه جامې نه غواړي الله جامو ته محتاجه نه دی الله زموږ نه کور نه غواړي چې ماله کور جوړ کړي الله دې ته محتاجه نه دی الله زموږ نه خدمت نه غواړي چې الله ما خدمت وکړي الله زموږ خدمت ته محتاجه نه دی الله څه ضرورت دی موږ ته موږ نه څه غواړي الله موږ ته محتاجه نه دی موږ ورته محتاجه یو الله دقه غواړي چړه کې دا راوله چې خدایا که بل څوک څپېړه راکړي ابه بل شاني خو الله که تا څپېړه راکړه او ما تا ته ځان در نږدې کړه نو الله ته به ځان پورې ما جوخ کې جوخت مینه به راکړي ما به جوخ کې ماله به مینه راکړي او دا مثال واوره اوس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه کې یو سړی تابعي دی ټول عمر یې سندرې به وې خشته اواز یې داسې اواز یې چې خلکو به د هغه اواز پسې راتلل به کول چاله خدای ښکلی اواز ورکړي نو څوک پې سندرې وایي څوک پې ګانې وایي او څوک پې تلاوت کوي څوک لکه د بشیرجان غوندې نعتونه پې وایي ښکلی اواز کې دا فایده څوک پې د قرآن شریف تلاوت کوي اواز خو اواز دی نو اواز مې خشته و شکل مې هم خشته و نو زه به په دې پردو ودونو کې او په دې خوشحالو کې خلکو به تلم او ما به سندرې وې ډېرې پیسې به مې ګټلې ډېرې پیسې او زما به داسې اواز و چې زما اواز پسې به د لر بر نه خلک راتلل چې نن پلان کې سندره و یو غزل و یو ګانا وی عمر مې ټول ځواني په دغه حال کې تېره کړه ځواني مې تېره کړه په دغه حال کې بوډا شو چې بوډا شوم غاښونه مې ووتل اواز لاړ ختم شو هغه سر نو بیا د ما په اواز کې بیا چې ما سندره وې څوک به نه راتلل هغه د ما په اواز کې حسن نو خشتوالی خلکو به نه بوتلم شکل هم لاړ بوډا هم شوم ملا هم راټیټه شوه اتیاو که نه زیات کلونه پکې تېر شو الله یو احسان وکړه په ما چې ما ته الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو او چې مسلمان شم په هغه مسلمانۍ نه پس به تلمه چې چا ته مې سندرې وي چا سره مې دوستانه وه چا سره مې تعلقات و چې ما باندې خو څوک ګانه سندر نه وی وږې یم محتاج یم ډوډۍ نشته جامه نشته نو چا به 10 روپۍ راکړي چا 15 ورو ورو هغه خلک هم ما نه پردي شو ډوډۍ ته محتاج شو خدای پاکه ما نه خو ټول خلک پردي شو دا به اوس څه کېږي زه خو اوس مسلمان یم چې مسلمان یم 80 کاله او 70 کاله خو الله ما سندرې ویلي دي ما خو ژوند هلته تېر کړی دی رب ذوالجلال اوس به څه کېږي اوس که زه رالم مسلمان هم شومه نو زه خو د ګټې وټې نه یم زه به څه کوم اوس ماله به څوک ډوډۍ او که چاته پته ولګي یاره نوړی د مړه اوس چې د لادو بادو پرېوتې نو مسلمان شوې چې د ښکلې سندرې وې نو هغه وخت کې د مسلمانۍ دی نه ډوډۍ ته محتاجه شوې چا ډوډۍ نه در کول چا باندې سندرې نه وې اوس مسلمان شوې یاره وی لاړمه او د بقي په مقبره کې مدینه شریفه کې د بقي مقبره ده هلته یو ځان له کېناستم او رب ذوالجلال ته په ژړا شوم دا اوس هغه غوټه ده چې اوس دې خپل تار له ورکوي ډېر زیات مې الله ته وژړل او ما څه وې ور الله په دې خبرو خوشحالېږي دا د خبرو چل هم ګراني
زمونږ یو ملګری زمونږ د جمعې مقتدي اوس مړ دی، الله دې وبخښي، شاد محمد حاجي صاحب دلته به راته، هغه به د شپې خدای پاک سره خبرې کوو. دا هر چا یو خپل اندازي الله سره زه لګیا موضوع سره شپې خبرې کوم. نو دی وایي چې یا الله چې مې ځواني وه نو هغه مې د سندرو دپاره تېره کړه، چې مې اواز خشته او ستا په دشمنۍ کې مې وچلم، چې مې غوږونو کار کو ستا په دشمنۍ کې مې وچلول، چې مې سترګو کار کو ستا په دشمنۍ کې مې وچلول، چې مې لاس و خپو کار کو پروردګار ستا دشمنۍ کې مې چلولی. الله اوس خو زه بوډی یم، نو اوس که زه تا ته وم جاړم نو الله ته به وایې چې ښه هغه ملا دې ټیټه شوه اوس ماله رالی، غوږونه دې کار پرېښو اوس ماله رالی، سترګو دې کار پرېښو اوس ماله رالی، غاښونو دې کار پرېښو جبې نو اوس ماله رالی، لاس او خپو دې کار پرېښو ماله رالی، ډوډۍ ته محتاجه شوې نو ماله رالی، نو هغه وخت دې څه کول؟ نو الله زه خو شرمېږم، زه خو تا ته الله سوال هم نشم کولی، ما خو هغه ټوله ځواني ستا دشمنۍ کې تېره کړې ده، خو اوله حیا راځي، زه خو شرمېږم رب العالمینه چې زه اوس تا ته کښېنم او تا نه وغواړم، په کومو سترګو پروردګاره زه تا ته وجاړم. او الله قرآن شریف کې فرمایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وایي ما د مور د ګېډې نه وویستی هېڅ نه نه وی خبر. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون، ما سترګې درکړې، ما غوږونه درکړل، ما دله زړونه درکړل، څه چې ته زما شکر ادا کړې. زما وروڼو شکر پېژنې؟ موږ شکر ادا کړ؟ نه. په سترګه شکر څنګه دی چې سار پاسې او نظر ولګې الحمدلله خدایه سترګې دې راکړې، نو ما ته خو پې څیزونه ښکاري. ما د یو نابینا نه تپوس وکړو، یو نابینا نه بشیر جان هم ناست دی چې سترګې رسول الله مبارک فرمایي چې نه سترګې وباسم او دې پې صبر وکړي الله به دله د هغې په ځای جنت ورکړي. د ترمذي حدیث دی، دې نه خفه کېږي، ګیله دې نه کوي، دله خدای د هغې په ځای ښکلی اواز ورکړی دی. د ده لوی پروټوکول دی، د سترګو په ځای د ده لوی پروټوکول دی، دونه پروټوکول د بل چا نشته. څوک یې د ګوتې نیسي او موټر کې ګرځي، ما وې د خان بچې ټول دونه موټر کې نه ګرځي لکه څومره چې ته موټر کې ګرځي. خدای دې ګرځوي، قدم نشي اخیستی، عمرې له خدای به ورته ګوره الله یې بل په بل نعمت رب العالمین ورکړي که نه. او جلال کې چې راشي خدای ته بیا ساته نو بیا خو دونه غصه دله چې کومه غصه ورځي، زه ستا پلار ته دې سلام یې ستا وروڼو ته او ستا کور خلکو ته چې تا سره به ګزاره څنګه کوي بشیر جان؟ دا خدای دې خیر کړي چې په چا ټوپ ونه وی، یعنې وایي قوی قاف غر په سړي پرېوځي خو سړي ریز مریض کړي که نه، او نو بس د سوک نه به ځان ساتي. حاصل دا دی زما وروڼو، الله وایي چې په سترګو نظر ولګوئ الحمدلله څه به وایې، او چې په دې غوږ باندې بانګ واورې څوک داسې کوي څه اعلان دی ته پې واورې الحمدلله، او په دې ژبه باندې شکر دا دی د ژبې چې ته پې د الله عبادت وکړه. علامه الوسی صاحب د روح المانی عجیبه لفظ لیکلی دی، هغه د شکر معنا څه کوي؟ وایي چې کوم اندام الله څه دپاره درکړی دی هغه کار ته والی، دا شکریه شو. سترګې خدای له نه درکړي چې ته پې ګناه ته ګورې، نیکۍ پې وکړې. غوږ دی له نه درکړي چې ګانې پې اورې، موبایل هغه شی پکې ورکې او ګانې اورې، نه نیکي پې واورې، د دنیا کارونه مباح روزګار پې وکړې، په ژبه کنزل دانې ژبه نه درکړي چې غیبتونه پې وکړې، د نیکۍ کار پې وکړې، دې شکریه. نو دا سړی اوس الله ته جاړي چې خدای زه خو شرمېږم. او یو اردو والا شاعر وایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ ستا مخکې د ټیټېږم، بل څوک نشته، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. کشته دی میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، ستا نه علاوه بل څوک شته نه. نو بوډا دغسې لګیا دی، دا خو د اردو شعر دی، اردو خوان ویلی دی، بوډا داسې لګیا چې خدای ځواني خو ما بل ستا دشمنۍ کې تېره کړې، ډوډۍ ته محتاج شوم تعالی عالمه. په جړا جړا کې اوده شو چې لږ ساعت تېر شو، لږ ساعت
دی بقی کې پروت دی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په سر باندې یو شیر اغشتی دی بقی ته ورغی چې دو قتل او دا خو امیر المومنین حضرت عمر صاحب دی نو او یریده ودرېږه هلکه دې ته ویرېد روان ودرېږه یریږه ما کېنه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین څه چل کوي او ورته کېناسته او د سر نه ډوډۍ کوزه کړه بابا جی کاکا جی وږي یې ها ډوډۍ مې دله راوړه دا وخوره او عمر فاروق ورته څه وي امیر المومنین ویل ستړی شوم د مسلمانانو په کار نو قیلوله مې وکړه وده شوم نو رب العالمین مې په خوب کې ولید نو الله ما ته وایي رب العالمین مې خوب کې ولید نو الله ما ته وایي عمره ډوډۍ دې وخوړه ما وی الله تا راکړه مې خوړه وی ښه ته په خپله موړ ګرځې او بقي مقبره کې زما یو دوست د لوږې د لاسه پروت دی الله عمره ډوډۍ برابر کا زما دې دوست له یوسه او بیت المال نه مستقل وظیفه ولا مقرر کا زما دوست اوږې دی که نه شابه څونه اوږې دی وی پاسېدم ښځې ته مې وی شابه د الله دوست میلمه کومه ماشاءالله د الله دوست له ډوډۍ وړم هله شابه خشته ډوډۍ تیاره کړه په ښځې مې خشته ډوډۍ تیاره کړه مې دا ډوډۍ ما ته الله اډر کړی دی چې زما دوست ته یوسه نو دا په لاس کې دوړم په دا سر یې وړم دا واخله دا یوسه میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تا دا ہوایا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا استانے علاوہ زما بل سوک شتا دینا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا استانے علاوہ زما سوک تیرو چې تکلیف در باندې راشي او ډاکټر درته وایي چې بس لا علاج رښتیا ووایه بیا به چا ته ټیټېږي داسې نه که نه سمه وایه الله ته به ټیټېږي او چې کله ډوډۍ وخورې او په خېټه دې دړ شي او ډاکټران وي دا ګولۍ خوره نه ښه کېږه مولټۍ او دستونه نو چا ته به بیا چغې وی ټیټېږي به الله ته به ټیټېږي نو مخکې ولې نه ټیټېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده د حضور پاک او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی دا ابو اللیث سمرقندی او کتاب تنبیه الغافلین کې لیکلی وی په لاره باندې را روان یم یو سړی جاړي او داسې جاړي هلک دی نوجوان داسې جاړي چې ما چې هلکه ولې وی چې بس مانه یو ګناه شوې ده او داسې جاړي چې عمر صاحب ما ورته وی ته راځه رسول الله مبارک له به دې بوځم معافي به دله وغواړي قرآن شریف کې الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما یو سړی ګناه وکړي لومبی خدا دی چې الله ته به توبه وباسي معافي به وغواړي بخښنه به وغواړي بیا راشه رسول الله مبارک له ابه د سپارش وکړي الله ته بخښنه به وغواړي الله به دې وبخښي راځه نیکبخته وی چې نشم تللی رسول الله مبارک له په ارام مې پرېږده که ورغلم چې څه به وي راته غرق نشم چې دا و چې زه دوزخي ټول عمر به دوزخ کې پروت دی بیا به څه کوم عمر صاحب وي داسې دی هلک جړل چې زه یې مو جړولو وی چې لاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی ما ته یې عمر سترګې دې سرې دي یاره د الله رسول یو هلک بعد څه ګناه کړې ده او بار ناست دی لاره کې او داسې جاړې او زه یې وجړولو ورشری ولا عمر یریږي او یې سنه د رسول الله مبارک د خولې نه داسې خبره ودي چې تباه برباد نشه عمر راوله ورشه وی لاړم هغه هلک مې راوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې کېږه څه ګناه دې کړې ده الله رسول ډېره لویه ګناه مې کړې ډېره غټه او ته څه وایي وی د الله عرش به لوی وي که ستا ګناه د الله عرش لوی دی که ستا ګناه وی زما ګناه وی الله کرسی غټه ده که ستا ګناه وی زما ګناه شرک دې کړی دی وی نه قتل دې کړی دی نه
ماشومه دې کوی کې خخه کړې ده نه څنګه غټه ګناه ده الله رسوله کړې ده نو ووایم زه ما ډیوټي دا ده چې زه مقبرې ته لاړ شم او مړی ښخ شي نو کفن ته وباسم خرڅو به دا خوره تازه یې هغه ته لرې کړم د شپې او کفن ته راکاږم خرڅ کړم دا زما ډیوټي ده الله رسول مخکې ووایم څه خو به غوسه کېږي نه ووایه وی دې مدینه کې یو جینۍ مړه وه هغې ښخه کړه زه د خپل قانون په بنیاد او د خپل دستور په بنیاد د شپې ورلم قبر مې وکنیسته کفن مې ترې راښکه نو ما نه یو غلطي وشوه هغه جینۍ سره مې بدعملي وکړه امړې جینۍ سره نو چې بدعملي مې وکړه نو هغه جینۍ ګویا شوه راپسې چغه وواله وی ما ته وی چې بنده په مړو کې دې وشرمولم ټولو مړو ته دې وشرمولم ای بنده مړي خلکو لمبولي د قیامت پر ورځ به لمبلې پاسي او زه دې په جنابت کې واچولم قیامت پر ورځ به زه څه کوم جنابه په پاسم دا دې څو کړل ما سره الله رسوله دا ګناه مې کړې وی چې دا مې رسول الله مبارک وفرمایل ښه تا مړې سره دا ګناه کړې ده مړې جینۍ سره دې ګناه کړې ده مړه دې په مړو کې وشرموله اوه خو ډېر لویه ګناه کړې ده جرم دې کړی دی بس وی پوه شم چې اصل نه رسول الله مبارک د خولې نه څه ټکې وخیږي او تباه نه شم پاڅېدم لاړم ووتم خو نبي علیه السلام راته ډوغه ګونه هېڅ یې مو نه وی او زه لاړم هسې نه ونه وایي چې زه تاړو خدای بخي نه به بیا به څه کوم بیا خو د خولې خبره ده زه دوزخي خو که دوزخي م راته وی غرق شم بیا خو په نیکو پیسې هم نه کېږي پاڅېدم هلکې مې وی چې ما ته پته وکړه وی چې څنګه لاړم ووتم یو دشت و بیابان ځنګل ته او ټوله ورځ خدای ته جاړم ټوله شپه الله ته جاړم نه مې خوراک تېرېږي نه مې اوبه تېرېږي او الله ته جړه چې یا خدایه زه خو منم چې ما لوی جرم کړی دی الله نو زه چاله لاړ شم ګوره ټکې دقه دی اوس میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدای الله د انسان چې پیدا کړی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه د هغه سلسله شروع کړې ده دا الله په ډېره مینه پیدا کړی دی دا الله په ډېر محبت پیدا کړی دی او د هغه محبت او د مینې نښه ده چې کله دې پیدا کړ نو فرشتو ته یې سجده ورته وکړې د هغه چا خلق تعظیم کوي عزت ښکاره کوي چې هغه سره مینه وي نو آدم علیه السلام سره د الله مینه وه محبت یې و دې وجې نه فرشتو ته حکم کوي سجده ورته وکړئ دویم چې د مینې اندازې دې نه ولګوئ د دویمه نښه ده چې چا ورته سجده ونه کړه او د الله د حکم خلاف ورزي وکړه دو غلطۍ وکړې یو آدم علیه السلام ته د عزت په نظر ونه کتل او الله وی د عزت په نظر ورته وګوره سجده وکړه دویم الله سره مقابله وکړه د خدای د حکم خلاف ورزي وکړه خو اصل مقصد د الله د حکم دقه و چې ته د تعظیم وکړه د دې عزت وکړه او دته سجده ولګوه نو الله هغه شیطان چې 80,000 کاله د الله عبادت کړو او په اسمانونو کې به فرشتو سره اوسېده هغه الله ذلیله کړ دریم د عزت نښه دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام په ځمکه خلیفه پیدا کړ خلیفة الله فی الارض او پیغمبري ورکړه او بیا ته ډېر لوی بچي او نسل او اولاد پیدا کړو جنت کې زندگی ورکړه دغسې د الله پاک د آدم اولاد سره مینه ده او محبت دی ورسره او ډیر زیات خپه کېږي د انسان په بېعزتۍ د انسان په تکلیف باندې الله ورکوي کله کله خو هغه د بېعزتي مقصد نه ده د هغې به داسې مثال درکم لکه د یو سړي پلار بیماري او دی د هغه پلار علاج کوي تراخه دارو ورکوي یا د هغه پلار دانه ده و هغه وله سیري
نو ظاهر کې خو د پلار لدا تکلیف دی چې ته ما کې ولې زخمونه جوړې، ظاهر کې خو د پلار لدا یو تکلیف دی چې دا تراخه دارو ولې راکې، دا ګوته رانه ولې پرې کې، دا وجود راله ولې سیرې، خو دا د پلار د فایدې دپاره، دا بېعزتي د پلار نه، دا د پلار د فایدې دپاره. نو که په انسان تکلیف راځي او په انسان په دنیا کې مشکلات راځي او مصیبتونه راځي، نو دا د انسان د تکلیف دپاره نه، دا د فایدې دپاره چې تا نه ګناهونه شوي دي چې درنه یې لږ وراجومه. د دوزخ اور ته نشي ټینګېدی، جنت ته نشي ګټلی، دون عبادت نشي کولی، نو لږ تکلیفونه در کومه چې تا زه جنت ته ورسومه او لوی مرتبې دله درکم. دا د الله پاک مینه ده د مارونو د انسان سره، ډېر محبت دی. لیکن پښتانه وی مینه د دواړو طرفونه د یو نه نی، وی د یو لاس نه پړق نه خیږي، د دوو لاسونو نه پړق خیږي. او په دې بجلی کې دوه تاری، یو ته ګرم او بل ته یخ وی، نو په یو بلف نه بلیږي، که د بلم که نو به وقتي وي سودي به چې دویمو سره ملګري کې نو کار به خو باسي. نو مینه د دواړو طرفونه چې الله مینه کوي، پکار دی چې مونږ هم مینه وکړو که نه. الله محبت کوي چې مونږ هم وکړو که نه. الله ښکلی شکل راکه، الله مونږ له انسانیت راکه، الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، الله مسلمانه معاشره کې پیدا کړو، نو پکار دا دی چې مونږ هم الله سره مینه وکړو. د الله مینه څه ده چې مونږ د الله عبادت وکړو، خفه نه کړو. او که چرته لږ تک مونږ نه خفګان راشي او زمونږ نه غلطي راشي، نو پکار دی چې زر ورته سربس وجود شو او د الله په دربار کې مونږه معافي وغواړو. که داسې ونه کړو، الله سره جوړ به پیدا کوو. هغه د پښتنو خبره، الله سره جوړ به پیدا کوو. او که جوړ به الله سره پیدا نه کو، او یرونو چې بیا د الله سره جوړ پیدا که نه، نو الله به درته خاص نظر کوي.